بسم الله الرحمن الرحيم. فإن جعلتها أسماء الله تعالى بالقرآن أو السور كان لها حظ من الإعراب. فإن جعلتها كتا أغرزول دي لرا اسماء الله تعالى دا الله نمونه الف لام میم وغیرہ دا سشی اسماء الله او القرآن یا اسماء او السور یا اسماء السور نکان لها حظ من الاعراب اس پہ دا اعراب حسابی ها ویگے عامل باور تر روباس یا ترکیب کے بواقع کی گئے ها الف لام میم ذالک الکتاب افیس صاحب الف لام میم مفتدا و ذالک الکتاب خبر الف لام میم دا قرآن نم دے یعنی قرآن دا کتاب تو بشولے یا کا اسماء اللہ کے نا الف لام میم منزل هذا الکتاب الف لام میم یعنی اللہ پاک نازل ان کے دی کتاب دے پوشولے او الف لام میم ذالک الکتاب الف لام کا الف لام میم سشی اسماء السورت شی دا سورت نمشی ها نو الف لام میم ذالک الکتاب دے یعنی الف لام میم بعد دا ذالک الکتاب دے غل ذالک الکتاب نہ دے پورش لے بہمارا نو کان لها حظ من الاعراب دا اعراب رخبئی او معرب بئی وسخا اما الرفع یا خبا رفع بئی علی الافتداء اول خبر مستاخو خدا کا الف لام میم مفتدا کے جو شاطب اور خبر شی او بباسی پوئے گے او کنا الف لام میم سکے خبر کے نو دا بولا سشی مفتدا شی نو دا سی بشی الف لام میم مفتدا او ذالک الکتاب بے سشی خبر شی یا الف لام میم خبر مقدم کو ذالک الکتاب مفتدا مؤخر شو مثلا نشترے ہا یا انا الف لام میم انا نو انا مفتدا بشی الف لام میم بس شی پیسے خبر شی اوین نصب او یا واپی سبسی نصب دے نصب چینو نپدے نصب کی دو طریقے در تبیانی یو بتقدیر فعل القسم افی سے فعل قسم بمقدر رہو بس ویگے علا طریقت اللہ لأفعلن اللہ بالنسب اللہ دسی بوائے پیسے اقسم باللہ اقسم نو اقسم باللہ کی دا سی اوشو چی دا اقسم باللہ کی اپی سے دا بے حذف شولا پوئیے او دا اقسمو تعلق دا لفظ اللہ سرا بلا واسطہ حرف جر تاسو چورتا حذفی ایسال وایہا حرف جر سکے حذف کے او فعل دکا شان سکے نو اقسم اللہ اقسم او بیا فعل قسم سو شنو حذف شو نصبات شنو اللہ لأفعلن کذا اللہ نو دا اللہ اصل کی دے اقسم باللہ لأفعلن نما تبورے الف لام میم کی بم تک کشان خبر ہو کے پس سے اقسم بے الف لام میم دے کنا نبا حذف شولا بیا اقسموم سو شلو نو اس دا الف لام میم چی دے دا با منصوب شی دا با او نصب بے بنابر مفعولیتی کنا مفعول بیہی شولا یو قسم پور شولا او یا با دا فعل قسمنا علاوہ بالفعل راو اباسی اسکر برا اباسی اسکر الف لام میم نو اسکر فعل فعل شو الف لام میم اور لسا شو پور شولا بی او دا الف لام میم کتا سوائے چی دا خو منصوب نشولا نا مرفوع شولا نو دیتا اعراب حکایی وائی رست رازی اعراب اے دا الف چلا ترکیب کی نو مخ کی پا کم حالت کی و پا اک حالت تا اس بیا فری خودو اگر جو اس ترکیب کی راگے نو دیتا اعراب حکایی وائی بازور حالت بانے کتا سوائے جاء تأبت شرن جاء نو تأبت شرن حروغ جملہ دا او دا یو کس نم اگر دیدلو تو جاء تأبت نو اکا تأبت شرن چی مخ کی بکم حالو پا اکا حالت دیتا اعراب حکایی وائی نپوئے گے نو چی تا اسکر الف لام میم وین تو الف خواک کشان الف کی فا بانے سکون دے لام کی میم بانے سکون دے پوئے گے میم کی میم بانے سدے سکون دے دا ہو منصوب نشلون دا اعراب اول جر
اوی او یا با افیس صاحب دا منصوب شي بنابر نا چرته لاړم ها اما الرفع یا هو رفع شولا بنابر ابتدائیت یا خبریت یا نسب شو نو نسب لما یا فعل قسم رو باس مقدر یا بورتو اسکر رو باس اویل جر او یا با افیس مجرور حالت جری کی بیها داکل علی ازمار حرف القسم چه حرف قسم ورته دلته سکی مزمر کی او مزمر حرف جر دل زور کی جر ور په به شوله دا درې قسمه اعراب بیان کو رفع نصب او جر درفع دفار دوا صورتنا ابتدائیت یا بنابر خبریت دا نصب دفارم دو صورتنا یا فعل قسم مقدر کی یا با اسکر وغیرہ سکی مقدر کی او د جر دفار یو صورت ته چې بس حرف قسم بس کی مضمر کی وستر توای ويتأتل اعراب لفظا ويتأتل او اعراب لفظی برازی لاندې لیکلي ای یجوز من غیر محظور سبقی نشته ممانعات والحکایت او حکایت فهم راضی حکایت با خو پکمو کی پیما فهغ اسماء الحروف کی کانت مفردتن فی مفرد دی اپی سب صاد قاف نون دی کے با اعراب اللفظی هم راضی او حکایت فهم راضی حکایت سا مطلب دا صاد پا مخ کی کم حالت و پا اک حالت بے پرې دی پوهیږه به خبره چې کوم پکې څه دي مفرد دی ها او موازنه لمفرد یا مفرد نه دی خو د مفرد سره موازن او هم شکل لکه حامیم شو نه حامیم اگر چې مفرد نه وي مرکب دی د حاو د میم نه خو فانها كهابیل د حابیل په شان دی حابیل مفرد دی نو دی کې واپس اعراب لفظي هم راځي او حکایي به هم راځي دواړه به راځي که حکایت کوي په زور حالت پرې دی او کنه تاسو پوه شئ نو اعراب لفظي او حکایي بیات ساته ها د مخ کورزو کې سمولیانو ما ته ټلیفون کوي سورۃ المؤمنون مکیه سورۃ نو سورۃ المؤمنون ته مضاف ده او سورۃ ولا په څه جر نه ده سورۃ المؤمنین په کار غوی په سمجھ اگروا اعراب حکایي ده کنه نو اعراب حکایي په کوم کتاب کې ده یاره مې نور هراته معلوم نه هو پیداوي کې او ده کې دي مې الته وګوره جنگ بیا ختم شو نو اعراب حکایي یاد ساته ها سورۃ المؤمنون سورۃ کې سره غلې قد افلح نو اغا المؤمنون تخپل حال پر خودل شو سورۃ المؤمنون المؤمنون دلته مضاف الیه مجرور فکر ده خودلته اعراب لفظي نه کم ده یعنی کم حالت باندې چې المؤمنون تارا نقل کړي دي مخ کې څنګه او اوس فهم اکشان اوس په پوښونه اول حکایت لیست الا فيما عدا ذلك د دې دوه نه علاوه چې سورۃ یې په هغه کې به صرف اعراب حکایي راځي ها چې کم مفرد نه دي یا د مفرد هم وزن نه دي نو هغه نور ټول کې بس راځي نه پوهیږي په خبره ها او د حکایت تعریف تاسو ته حاشیه کړي ان تجیء باللفظ بعد نقله على صورته الاولى افي سبت لفظ سوکي راتلوکي رستو ده نقلنا ور الف خپل معنا څه ده الف کنا خپل مسمى بیا موږ را نقل کو او اسم اللام کو الف لام میم نام څه جوړ کو دا الله نوم یا اسم القران کو یا اسم نو نقل راوي کنه نو د نقل نرستو دا لفظ په خپل هغه صورت او حالت پرې به کم چې د نقل نمخ کې ها اوس په پوه شولای به خبره ده افیس دا چې کله د صورت نوم شي کنه دا اعراب لفظي چې په کوم راځي او د چا نوم شي صورت نبي غیر منصرف خافس سوي غیر منصرف یو به کافی سب علمیت بل به کې تانیث ها دغه د صورت نوم شو صورت مؤنث ته کنه او چې کله اسماء الله شي یا اسماء القران شي نبي به منصرف بیا به ځکه بیا خو پکې یو سبب دی چې علمیت ته یو علمیت خو یو ذکر نه کی کنه اپی سے پوئیږي کنه
وسيعود إليك ذكره مفصلا إن شاء الله تعالى بتاتبه تذكره رازي خط تفصیلی کده الله خو خشی په خپل خپل ځای په بیضاوی شریف کې الف لام میم صاد بم راځي الف لام را بم راځي دې پورې پیسه پوښولې و ان افقیتها علی معانیها او کتا تا باقی فری خودل په خپل معنی و اې د الف نه مراد خپل مسما لام نه مراد نه اسم القرآن شو نه اسم الله شو نه اسم السورت شو لغه نأسرع فإن قدرت بالمؤلف من هذه الحروف كتي مقدر کی پا مؤلف من هذه الحروف سر الف لام میم مانا سو کی المؤلف من هذه یعنی کم کتاب چی مرکب دے دا دی حروف یعنی دا الف و دا لام نکان فیه یزر رفع وصفا پیس سے پا محل دا بالافتدا بال اول خبر اول اپی سے بیا با مفتدا شی نشاط بور ذالک الکتاب بس شی خبر بشی او یا با خبر مقدم شی او غبول شی مفتدا المؤلف من هذه الحروف ذالک الكتاب پوئیگا با خبر مانی یا مخ کی تاسو تویلو کنا المتحدى به الف لام میم یا الف لام میم المتحدى به اول کې یو خبره تاسو ته کړې وه د کم قرآن چې تاسو ته چیلنج درکړلی شوی دی هغه الف لام میم دی یعنی مؤلف من هذه یا کم کتاب چې مؤلف من هذه الحروف ته هغه متحدى به دی ها لکه مبتدا دي جوړه که څه ترې نه علی ما مر علی دا خبره مخکې وقیل هي اسماء الصور کې دا خبره تېره شوې وه یاده مو کړله وان جعلتها مقسما بها یو قول پکې دا چې دا به مقسم بها شي لشرافته مخ کې خبره تیرا شلو نو اوس دې صورت کې په سب یکون کل کلمه منها منصوبا هر کلمه بسی یا به مجرور یا به داوله على اللغتين في الله لا افعلن او الله لا افعلن او الله کې دوه لغتو کنه یا الله اوایا یا الله اوایا منصوب ویل شي مجرور ویلش نو اکشان بدلتهم هر کلمه بسوه منصوبه باوه یا با الف یوازی سوه منصوب یا مجرور لامم دکشان میمم ويكون جملة قسمية او دا بسو گرزی بالفعل المقدر له فعل مقدر بورترا او باسه ها فعل مقدر بورتا نو دا بغون نسشی جمله دا با قسمیه شي تاسو پوه شولئ اقسم بالله ده اقسم بالله با مون حذف کړل اقسم الله هم وې ها اقسم بیا اقسمم سکړلو حذف کونو الله او الله دا دواړه پاتې شو ها الله او الله نو الله کم صورت کې چپی سے فعل قسم مقدر کې او الله په کوم صورت کې چې حرف جر مقدر کې مخکې مونږ وې کنه وان جعلتها ابعاد کلمات او کدا فی سبتا د کلمو حصے وګرځولې یو قول پکې دا وکنه چې لما لا يجوز ان تكون مزيده او اشاره الى كلمات دی ویلو کنه نو وان جعلتها ابعاد کلمات کتا د کلمو سو ګرځول حصے لکه په شعر کې چې فقالت لي قاف راغله او دا قاف په څه به حساب وسه نو وقفتو کنه نو کدا الف هم تاسو ګرځوله حصہ دی وګرځوله د اعلی الله لام د لطف الله میم د ملکه او اصواتا او منزله منزله حروف التنبيه او یا تا فی تش اصوات وګرځول تش اصوات او دا د نازل کو په منزله د حروف تنبیه دا غولنی قول لیکنه ولی جایز نه چې دا د مزید شي او د تنبیه او د استیناب لپاره د راوړل شي نو دی صورت کې لم یکن لها محل من اوس په لافظ سے محلی اعراب نه ها لفظ خوشته نه سره خو محلی ومو او ځکه نه چې اوس ترکیب کې نه دی واقع شي ترکیب کې تاسو د اسماء اصوات چې کوم نه وجد بنام دا وایي چې دا ترکیب کې نه واقع کیږي نو دلته موضاعه کې واقع نشو
دسی مثال بشي کل جمل المفتدأ کل جمل المفتدأت هغه جملې چې کومه جملې په ابتدا کې راشي په سب کومه جمله چې ابتدا کې راشي دا غي محلي اعراب نه کنه د زید قائم د دې محلي اعراب نشته ځکه مخکې سشته نه چې مونږ ورله فاعل کو یا ول مفعول به کو یا په حالت تنصب کې شي یا په حالت طرفي شي یا په حالت جر اوس د دې په ځای باندې دي سی اوایا زید ابوه قائم نو ابوه قائم نمسدا جمله ده کنه خو په محل ده رفع کې ده ځکه مخکې زید المبتدا ده ابوه قائم ولا خبر ده خبر مرفوع کنه نو دا جمله اوس په محل ده خدا په ابتدا کې نه راغله دا نو د دې جملې لپاره محلي اعراب شته د مونږ وایو دا جمله محلن سره مرفوعه ده خو ابتدا کې جراشي دا غي لپاره اعراب محلي هم نو د الف لام میم لپاره چې تا کله سو ګرځول ابعاض کلمات ته وګرځول یا د اصوات وګرځول اوس په دې لپاره محلي اعراب نه والمفردات او د دې مثال به هغه مفردات شي المعدود چې کوم شمار لیکيږي ها الف با تا سا جیم پشان ها زید عمر بکر پشان پور دې شولې بل خبره کی ويوقف عليها ويوقف او وقف کولیکيږي په دې باندې وقف تمام خو کله اذا قدرت شکل دا مقدر کړل شي به حيث په داسې طریقه باندې لا تحتاج الى ما بعدها چې ما بعد ته سني حاجت نبي ابا بده باندې وقف تمامي افیس المتحدى به الف لام میم المتحدى به مبتدا او الف لام میم څه شول بس په خبر باندې خبره ختم شو شاته حاجت نشته نو اوس په الف لام میم باندې سو وقفو کې تام وقف الف لام میم او بدريږي ها او کنا الف لام میم د مبتدا کړل په سبب ذالک الكتاب ولا سکو نو بیا به د جملې په منځ کې نه ودرېږي بیا به الف لام میم ذالک الكتاب نه پوهیږم خبره ده کیسه پوښتنه وقف ستوي لیکيږي هو قطع الكلمه اما بعد هذا ما بعد میں کلمه کټ کول اپیسه کدا په کلامي غیر مفید باندې پدا سي کلام چې فائدہ نبیا قبیح ده ها او کا کلام سو مفید نبیا حسن ده سره او کنا اپیسه لکه بسم الله الرحمن الرحیم کې بمون اوایو کې اوسړي په بسم باندې سکی وقف کې په دې اسم ټکی باندې نه دی دا وقف قبیح وای ولې دا کلام غیر مفید دی او کنه ته په بسم الله باندې وقف کې نو دا وقف افیسه د لفظ الله لفظ الله شاته سنشته ده حاجت خود شاته دې ته سشته ده نو اوس بسم الله باندې دا وقم کم وقف ده حسن ده او چې بسم الله الرحمن الرحیم اوه نو دا غي معباد اوس تعلق هغه پوره شو کنه دا الرحمن او الرحیم دې سره تعلق هغه ور سره ټول را شاته هنور الحمدلله بیا نو بسم الله الرحمن الرحیم باندې دا وقف بیا کم وقف ده تاسو په شله خبره باندې نو دی لیکلی کدا ما بعد تعلق د ما قبل سره نه کافی ده او کنه د ما بعد تعلق د ما قبل سره نو بیا تام ده سره پوښله به خبره باندې او کپ کلامی مفید و حسن او کپ کلامی غیر مفید و قبیح شلو نو سو قسمونه شو افیسه سلو سو شو افیسه په کلامی مفید دی او کو غیر مفید باندې نه قبیح ده سره او کنا په کلام مفید دی او کو بیا سره قبیح دا حسن ده او کبه داسې دی او کو چې د دغه تعلق خود ما بعد ور سره تعلق و نو بیا کافی دی سره او کله ما بعد ور سره هم سنو تعلق نو بیا تام شو وليس شيئا منها آیه دی کی یو چیز آیات نه ده عند غیر الکوفیین د کوفیانو نه علاوه چې سوره دي داغي په نسبانه یو په کوم سند ده آیات نه ده ها و اما عندهم هر چې د کوفیانو مسلک ده نو په الف لام میم په مواضعها الف لام میم په خپل مواقعو کې
چې سو ځای راغلی څلور یا پنځه ځایه الف لام میم صاد کاف ها یا عین صاد طه طاسین میم یاسین حامیم دا ټول آیتون یو څه دی وحامیم عین سین قاف آیت والبواقی لیست بآیات او د دین علاوه دا نور څه نه دي آیاتونه دی وایي وهذا توقیف کوفیانو چې دا کومه خبره کړې ده دام توقیفي خبره ده یعنی موقوف ته پسې نه باندې لا مجال للقياس فيه او قياس لردی کې څه نشته ده گنجائش او دخل نشته ده خو شولې نو چې قياس لره پکې دخل نشته ده او دا ټول موقوف علی السماع د نبی دا اختلاف په بنیاد باندې راوي ښا نو اختلاف خبره ټول په روایت او په روایت راغلی دا اختلاف په غي مبني ده په ځبانه مبني ده په قياس باندې